بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. مصنف ابن أبي شيبة جلد صفحة نمبر 286. معجم كبير طبراني جلد 5 صفحة نمبر 433. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا یو جلیل القدر صحابي دی فرمایي چې نبی علیه صلات وسلام به په د روژې په میاشت کې 6 رکعاته تراویح کولې، 6 رکعاته قیام رمضان او وتر به ورسره هم بیا کول جدا. نو د روژې په میاشت کې دا 6 رکعاته تراویح دغه شان نور هم زموږ سره دنیا دلایل دي په دې کې چې 6 رکعاته تراویح هغه په پوره امت مسلمه کې چې هغه رایج دي او هغه متواتر چې دا موږ ته راغلي دي. څوک دې په دې غلط فهمۍ کې نه واقع کېږي چې یار دا مونځ خو 8 رکعاته پکار دی او دا 6 رکعاته په موږ باندې ولې کېږي. نو یاد ولرئ دا 8 رکعاتو والا چې دي دا په غلط فهمۍ کې دي، ځکه د دوی یو دلیل دی. دوی فرمایي چې صحابه کرامو د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه وکړه چې نبی علیه السلام مبارک په څو رکعاته لمونځ کو. نو هغې جواب ورکړو چې نبی علیه السلام مبارک به د شپې 8 رکعاته لمونځ کو. نو 8 رکعاته لمونځ به نبی علیه السلام مبارک په غیر رمضان کې هم کوو چې هغه د تهجد وایي، دا د تهجد لمونځ دی او نبی علیه السلام مبارک به دا په کور کې کوو او ځان له به یې کوو او په رمضان او په غیر رمضان کې به یې کوو. او د تراویح دا لمونځ چې دی نو دا په جومات کې نبی علیه السلام مبارک کړی دی. 3 شپې چې کوم دی صحابه کرامو ته جمع ورکړې ده او نبی علیه السلام دا 6 رکعاته چې دی لمونځ کړی دی. او دغه شان په 4مه شپه باندې بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه راونوتو او صحابو ته عرض وکړو ځکه بېګا راونوتمه که زه ماته دا یاره وه چې زما په امت باندې تراویح فرض نشي. بیا چې نبی علیه السلام مبارک کله د دنیا نه هغه پرده شو، رحلت یې وفرمایو، نو حضرت ټول صحابه کرام هغوی به چې دی نو هغه به ځان نه په جومات کې ولاړو، یو ځای بل ځای یو ځای بل ځای ځانه به یې د تراویح دا لمونځ کوو په ټولي په شکل یو ځای بل ځای یو ځای بل ځای. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا کار وکړو چې هغه ټول صحابه کرام په یو ځای راغونډ کړو او یو حافظ قرآن چې د هغې مخکې کړو، ټول چې دی په دې یو حافظ قرآن بسې په جمع باندې چې دی هغه د تراویح دا لمونځ دا کوئ. نو دا ټول صحابو ګوره اعتراض ونه کړو. صحابو وفرمایل وی حضرت عمره وی نبی علیه السلام مبارک خو په مونږ باندې چې دی د روژې په میاشت کې چې دی هغه تراویح نه دی کړی او داسې چې کوم دی ختم داسې په یو ځای باندې، او نبی علیه السلام خو دا څوک په کور کې هم ځان نه کوي، څوک ځان چې دی نو هغه په جومات کې کوي. نو حضرت عمر صاحب وفرمایل ګورئ نبی علیه السلام مبارک 3 شپې موږ له تراویح په جماعت کړي که نه دي او کړي دي. بیا یې څه وفرمایل نبی علیه السلام وفرمایل زه په 4مه شپه ځکه راونوتم چې ما ته یاره چې په تاسو باندې تراویح فرض نشي. اوس خو نبی علیه السلام مبارک چې دی هغه دنیا نه پرده شوی دی، اوس وحي سلسله بنده شوي، ختم نبوت نبی علیه السلام مبارک وحي سلسله بنده شوي، وحي اوس نه راځي. نو اشاره پکې دی د نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې زه د دنیا نه لاړ شم نو بیا خیر د ځانه چې دی هغه لمونځ تراویح په جماعت باندې په جومات کې هغه تراویح په شکل باندې 6 رکعات هغه کوئ. نو د 6 رکعاتو تراویح په دې باندې چې کوم دی موږ سره بېشماره دلایل دي، د 100 پورې دلایل چې دا په دې باندې شته دی او تمام امت مسلمه چې دی هغه په دې په تواتر په دې سره چې دی هغه را روان دي. داسې نه چې یاره داسې پرونۍ خبره ده موږ ځان نه جوړه کړې ده، نه په تواتر باندې. او تواتر د خبرې واحد نه چې کوم دی قوي وي، یو حدیث د هغې صراحتا راغلی دا کار داسې وکړئ، بل حدیث د هغه تواتر دی، مطلب داسې سینه به سینه یو خبر راغلی ده لکه مسواک وهل، دا سینه به سینه دا خبره موږ ته چې کوم دی راغلی چې مسواک سنت طریقه ده د یو صحابي او تبع تابعي او تبع تابعي او بیا چې کوم دی هغه 14مې صدۍ ته خبره چې هغه راورسېده. نو دغه شان د تراویح د نبی علیه السلام په زمانه کې هم شوي دي، صحابو په دور کې، او نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د تراویح د الله تعالی حکم دی او نبی علیه السلام هم د دې حکم کړ تاکید دپاره نو دا د الله تعالی حکم دی چې تاسو په روژه کې چې کوم دی قیام رمضان هغه لمونځ کوئ، تراویح داسې کوئ.
د 8 رکعاتو والا کوم روایت چې دی که نه د تهجد مراد دی. غلط فهمي دي خلک نه واقع کړي نو تهجد مراد دی. هغه نبي علیه السلام په غیر رمضان کې هم کول او تراویح د 6 رکعات دي. اوس په تاسو وایي چې امام مالک رحمت الله علیه هغه خو 36 رکعاته شپږ 13 رکعاته تراویح کوي. نو د هغې تفصیل داسې دی چې په مکه کې په مسجد حرام کې به چې کله تراویح وشوې ترویحه چې ورته وایي 4 رکعاته تراویح نه پس چې کوم ترویحه کېږي دمه چې ورته وایي. په دې دمه کې به چا ځان چې د ذکر اذکار کوو او چا به چې دی ځان تلاوت د قرآن مجید کوو، څوک به هسې ناستو چا به څه. نو صحابه وي ولې نه موږ هسې خپل ټایم دغه کوو چې موږ ښه نه دي په دې کې د یو طواف نیم کوو. نو طواف هغه کې به یې طواف دوه وکړه بیا به راغلل بیا به لمونځ کې چې هغه شریک شو تراویح به یې کولې. نو په مدینه منوره کې امام مالک رحمت الله علیه په مدینه منوره کې اوسېده. نو هلته خو چې کوم دی نو خانه کعبه نه وه، هلته خو طواف ته دغه نه و. نو هلته چې کله به 4 رکعاته پوره شو ترویحه به کوله. نو بعض صحابه کرامو بعضو ملګرو هغو به چې دی 2 رکعاته به ځان نفل کول. 2 رکعاته هسې ولیکن 2 رکعاته نفل به پکې وکړو. نو 2 رکعاته نفل چې به کول نو به دا 10 ترویحې دي. دا چې دی 10 ترویحې دي. نو په دې 10 ترویحو کې چې دی دا 14 رکعاته چې دی دا به نفل چې کوم دی په دې کې به راغله او دا 10 رکعاته به تراویح سنت موقت دا به پکې راغله. نو د هغې نه 14 رکعاته جوړ شول. دا 14 رکعاته نفل دي او دا 10 چې دی دا سنت موقته ده او تراویح دي. نو دغه مسله وه. دغه شان بعضو امامانو چې کوم دی هغه زیات هم ویلي دي 40 رکعاته او 48 رکعاته. نو هغه دې دپاره ویلي دي چې ګوره دا چا ته تپوس وکړو د اسحاق بن راهوی نه غالبا چې تاسو د 48 رکعاته لمونځ تراویح هغه ګورئ قرآن کریم د روژې په میاشت کې نازل شوی دی او د روژې میاشت الله تعالی را لېږلې عبادت له ده نه چې خوراک ته را لېږلې چې موږ ته خوراکونه پکې وکړو. دا عبادت ته را لېږلې ده. موږ خپل عبادت زیات کړو نو ښه نه ده چې الله تعالی ته ودرېږو څه به کوو. نو خپل لمونځ چې کوم دی زیات به هغه به 48 رکعاته کول. نو خلاصه زما د خبرو دا ده چې 6 رکعاته لمونځ تراویح او بیا وتر لمونځ ځان نه 3 رکعاته دا د نبي علیه السلام مبارک نه په تواتر او ښه په قوي روایاتو باندې کوم دی ثابت دي. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د تمام صحابه کرامو نه دا چې کوم دی 6 رکعاته لمونځ تراویح په جومات کې با جماعت او په دې کې د قرآن کریم یو ځل ختم کولو دا ټولې خبرې په صحیح حدیث مبارکو باندې ثابت دي. لهذا په غلط فهمۍ کې مه واقع کېږئ چې دا به چې دی نو موږ د ځان نه جوړ کړی یو سیده ساده سمپل یو ساده غوندې خبره واورئ. په لارې باندې یو حنفي روانو یو مذهب والا روانو د لامذهبو د غیر مقلدینو چې ځان ته اهل حدیث وایي د دوی یو کس پکې تاواز کړی دی چې لکه تاسو خو 8 رکعات 6 رکعاته لمونځ کوه تراویح کوئ او مطلب داسې نورې مسلې چې تاسو فاتح خلف الامام وایئ قرات چې کوم دی هغه نه وایئ او قرات نه کوئ په امام پسې که نه داسې وغیره مسلې امین په زوره نه وایئ. هغه ورته دا ساده خبر ساده جواب ورکړی دی چې ګوره موږ چې کوم د خپل دین او د خپل کوم طریقه کار دی زمونږ که نه دا څومره چې منځونه په کومه طریقه کوو په کومه طریقه باندې چې دی هغه تراویح ده وغیره نو دا به هم چېرته اوبو نه راوړي. دا به چېرته دریاب چېرته اوبو به سیند به نه علاوه کړي اوبو به راوړي جو د دې شاته به خامخا سې روایت پې شي د دې شاته به دلایل وي شاته به چې کوم دی چېرته دغه به وي داسې ځان نه نه جوړ شوي. تاسو را څوک نه پوهېږي هغو له همدغه پکار ده چې ګورئ دا به شاته د دې شاته عالمان شته د عالمانو تپوس پکار دی. نه الله تعالی الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا تاسو تپوس وکړئ د اهل ذکر نه مراد اهل علم والا دي اهل علم والا ان کنتم لا تعلمون که چېرې تاسو نه پوهېږئ نو تاسو چې نه پوهېږئ د اهل علم د خپل علماو ته رجوع وکړئ چې په کوم مسله کې تاسو اشکال وي شک وي څوک په هغې کې په غلط فهمۍ کې واقع کوئ خپلو علماء کرامو ته کم مذهب کې که هغه حنفي مسلک والا دي که هغه شافعي مسلک والا دي او که هغه چې کوم دی حنابله دي که موالک دي هر یو د 4 مذهبونه حق مذهبونه دي د اهل سنت والجماعت دي دا خلکو او دا باقي چې دا کم خلک دی نو دا شاذ و نادر دا لږ لږ دا اهل سنت والجماعت نه دي. دا اهل حدیث وایي خرڅې به ټماټر خرڅې به بازار کې چې کوم دی لوښي
تاسو وکړئ اهل حدیث یم. هلکه اهل حدیث خو هغه ته ویل کېږي، اهل حدیث خو زمونږ د څلور مذاهب د علما د ائمه مجتهدین امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام شافعي رحمت الله تعالی علیه، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمت الله علیه، دا چې کوم د محدثینو یا نور چې کوم د مجتهدین محدثین هغه تېر شوي، دغه محدثینو اهل حدیثو نو ځان ته دا غوڼ زیړ نوم یې ښه دی اهل حدیثو، او چا ځان اهل القرآن یې ښه دی. په دې تش نومونو باندې هغه مدو کوکېږي زما ورونو، او ښه چې کوم دی خپل مذهب هغه په کلکه راټینګ کړئ. که دغه یو مذهب نه تاسو خروج وکړو ووتئ که نه، د 500 مذهبونو به ځانه جوړ کړئ. دا یو مذهب دا یو اولی الامر، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. اولی الامر چې کوم دی د زیات علما فرمایي چې مذهب تی مراد دی، مجتهدین تی مراد دی، دا امر تی مراد دی. د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا صحابه کرامو سره ملاقات شوی دی، او دا یو قدیم زمانه چې کوم دی نو هغه یو مجتهد دی. دغه خبره به مونږ هغې ته به غلطه وایو چې هغه نه پوهېده، او د نن سبا زمانې چې کوم دی په 5 روپۍ دوکه کېږي، د هغو خبرې به مونږ منو، د هغو خبرې منل نه دي پکار، هغوی له فوقیت پکار دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا زموږ بزرګان دی، په بزرګانو باندې چې د هغه اعتماد پکار دی. زموږ د بزرګانو ګوره 6 لکه تراویح که مونږ کوو، زموږ بزرګانو به کولې، زموږ د هغو بزرګانو به کولې، د هغو بزرګانو به کولې. په وړاندې زه د نبي علیه السلام مبارک سلسله چې د هغه رسي، نو په غلط فهمۍ کې چې کوم دی هغه واقع کېدل نه دي پکار. دا د تراوح باندې چې کوم دی نن هغه زمونږ بحث وشو، او دا زمونږ د دین او زمونږ د طریقه کار الحمدلله په کل دنیا کې دا دومره مسلمانان ور دا ټول ګمراه دي، دا ټول به جهنم ته روان، دا ټول په دین باندې نه پوهېدل، صرف په دین باندې دا یو څو کسان دا جو پوهېدل چې په غونډه نړۍ کې، په غونډه دنیا کې نن سبا که وګورئ چې په کروڑو مسلمانان دي. فرض په داسې به مونږ وایو چې یو ارب مسلمانان دي، په دې یو ارب مسلمانانو کې الحمدلله 80 کروڑه مسلمانان چې د اهل سنت والجماعت دا مذهبیان دي. په دې 80 کروڑه کې بیا الحمدلله دا 50 کروڑه به دا حنفیاني. وګورئ، مشاهده وکئ، او یو 100 کروڑه به پکې مالکیان وي، او په دې کې به داسې یو 10 کروڑه به پکې شوافی وي، او یو 15 کروڑه به پکې حنابله وي. نو دا 50 کروڑه د ټول نه سیوا دا به کې حنفیان دي. الحمدلله دا مې یو مثال په تور وي چې حنفیان په غونډه دنیا کې د ټول نه زیات دي، د ټول نه زیات مکتب فکر. تاسو مدرسې وګورئ، جوماتونه وګورئ، خانقاګانې وګورئ، دغه شان چې کوم دی تاسو د ټپ قابلان عالمان تقوادار وګورئ، هغه به انشاءالله په حنفیانو کې تاسو ملاویږي. موږ دا نه وایو چې باقي مذهبونه ټیک نه دي، باقي مذهبونه هم ټیک دي، باقي مذهبونه هم ټیک دي، او زموږ حنفیت الحمدلله دا د ټولو نه مشر دی. دا ټول څومره چې د شاته امامان دي دا زموږ د امام صاحب څه شاګردان دي، او څه چې کوم دی نو په شاګردان نغلي دي. ګورئ نو امام صاحب دا دومره اصول دي، د امام صاحب د اصولو نه که بار ته ووتې نو دا غونډ خلک به چې دغه به ګمراه کړي، او ځان ته به 500 لارې جوړې کړي. په یو اختلافي مسله د په هغې باندې عامي څه پوهېږي، یو اختلافي مسله د هغه په حدیثو مبارکو کې د هغه د صحابو نه یو اختلاف راغلی دی، چا ورته غوره ولي، چا ورته ناغوره ولي دي، څوک که نه چا کې سوچ او فکر کړی دی. مطلب دا چې هغه رسېدلي د اجتهاد د چې هغه منسوخ شوی دی. نو په دې ناسخ منسوخ او په دې غوره ناغوره په دې بس عامي څه پوهېږي. عامل خو داسې یو عام د هغه په کار دی چې په هغې باندې دی خپل الله تعالی ته ورسي، او د الله تعالی قرب هغه نزدېکت هغه حاصل کړي. نو نن سبا دغه کم خلک چې دی په دې باندې هغه مه دوکه کېږئ. دا چې هر څوک دي دا زمونږ وروڼه دي، مونږ ته دا نه وایو چې یار تاسو سره زمونږ زیاتې نفرت دی، یا چې کوم دی زمونږ تاسو سره دغه دي. خو دومره ده چې وروڼو خپل کار کوئ، تاسو ته خپل کار ښکاري کوئ، خو زمونږ خلکو حنفیانو چې کوم دی په دې هغه مه مجبوره کوئ، دعوت وله مه ورکوئ چې په کجورو باندې په پیسو باندې کله ور چې کوم دی خیراتونه کوئ، د یو شکل په بل شکل کې هغه راغونډوئ تاسو، او بیا ولا چې کوم دعوت ورکوئ چې امین په زوره وایه، خلف الامام فاتحه وایه، دا کوئ دا کوئ، که نه کوئ لمونځ نه کېږي. دا خو اختلافي مسلې دي، دا خو نه دي پکار. فاتحه خلف الامام د مالک رحمت الله علیه په مذهب کې شته دی، هغه یې کوي. امام شافعي رحمت الله علیه په مذهب کې شته. زموږ په مذهب کې د احناف په مذهب کې چې کوم دی هغه امام صاحب خپل دلایل دی، امام شافعي صاحب خپل دلایل دی، هغه خپل دلایل دی. خو زموږ په دې کې مسله نه ده، زموږ مسله دننه په دې کې نورو ډېرې خبرې دي. تاسو چې کوم دی امین په زوره، او دغه شان چې کوم دی لاس کې ښودل په نامه باندې لاندې بره، او هغه شان چې کوم دی فاتحه خلف الامام،
او دغه شان چې کوم دی د مارونو هغه چې کوم دی تراویح 8 رکعته او دغه شان جومات ته چې کوم دی زنانه راویستله او دغه شان چې دی د مارونو ډېر چې کوم دی هغه داسې مسایل دي چې زموږ د دوی سره په هغوی کې اختلاف دی. په جورابو باندې مسح کول او داسې نور چې کوم دی زموږ ډېر غټ اختلاف دی د دوی سره، دا هغه ټول په خپل ځای باندې، خو د مذهبیت د مذهب نه خلک وکاږل، د مذهب نه خلک لرې کول، دا چې کوم دی ګمراهي ده، دا خلک ګمراه کول دي. نو زما دا خبرې به که څومره مسلمانان هم اوري، ټول زما دا خواست دی په دې کې زما نه څه غلطي کوتاهي شوي الله تعالی دې ماته معافي وکړي. خو زمونږ چې په ظاهر څومره ګورو، نبي علیه السلام مبارک صحابه کرامو تپوس وکړو، نبي علیه السلام مبارک وفرمایل اخره زمانه کې به ډېرې زیاتې فتنې او ډېرې ډلې به راوځي، ډېرې فرقې به جوړې شي. 72 فرقې به بني اسرائیلو کې زما په امت کې به 73 فرقې جوړېږي. یو فرقه به ناجیه وي، هغه به کامیابه وي، هغه به جنتي وي، د باقي ټولې به چې دی نو ناکامه فرقې وي، جهنمیان به وي. صحابه کرامو عرض وکړ د الله رسوله موږ ته به څنګه پته لګي؟ نبي السلام مبارک فرمایل علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، چې زما او زما د خلفاء راشدینو په صحابو په سنتو باندې چې کوم خلک روان دي، دغه به المهدیین، دا به ښه خلک، دا به ښه خلک وي، دا به ښه خلک وي. او تاسو وګورئ دوی د جمعې د اذان شو، په بانک الصلاة خیر من النوم شو، 2 رکعاته تراویح شوې، داسې نور ډېرې خبرې دي. و دا بعضې پکې داسې وایي، ټول به نه یادوم، بعضې پکې داسې وایي و دا عمري بدعت دی، دا عمري بدعت دی. څومره خرابه خبره ده. صحابو چې کوم دی هغه توهین پکې راځي. نو موږ دا وایو چې وروره زموږ نه صحابه ښه پوهېدل، صحابه په دغه خبره ښه پوهېدله، موږ تا پې نه پوهېږو چې هغوی یو کار کړی دی، دا به په دین کې بدعت نه وي، دا به یو ښه کار وي. نو دغه خبرو باندې تاسو شکر عمل وکړئ. او که چېرته بیا هم هغه یو دا بعضې مسلې چې دي هغه به نه ټارګېټ کوو، هغه اختلافي مسلې دي. زموږ مین مسله زموږ د دوی سره په مذهب کې ده، چې دوی مذهب مقلدینو ته دوی چې کوم دی بعضې ملګري هغه مشرکین وایي، څوک د بدعتیان وایي، څوک څه وایي، څوک څه وایي، او حالانکې دوی په خپله ګډوډ دي. په خپله که د امام صاحب اصول د منځ نه لرې کړي که نه، د امام صاحب اصول د منځ نه لرې کړي، نو که یو په ډېرو مسلو کې به دوی هم چې کوم دی هلته بیا حیرانه اریانه که پکه ناستې چې څه وکړو. لکه په مانځه کې چې کوم دی تکبیر تحریمه، کله چې موږ غوږونو ته ناست کوو، اولنی تکبیر چې وایو تکبیر تحریمه، چې الله اکبر، چې په دې کې تمام جایز کارونه په موږ باندې چې کوم دی هغه ناجایز شي او حرام شي. لکه ډوډۍ خوراک جایز کار دی، خبرې کول جایز کار دی، غمخادي کول جایز کار دی. خو چې کله تکبیر تحریمه نه دی وتړو، دا ټول په تا باندې حرام شو. اوس په صرف الله تعالی دغه تکبیر تحریمه چې دی که نه، دا فرض ده، دا په مانځه کې فرض ده، موږ هم وایو چې فرض، دوی هم وایي چې فرض ده. ته دوی وایي دا څنګه د دې فرضیت ماته ثابت کړه، د امام صاحب اصول ته لرې کړه، او دوی ټول چې کوم دی هغه خبره شرقاً غرباً دې راغونډ شي، او د دغې تکبیر تحریمې فرضیت ته موږ ثابت کړي. څه ثابت دی؟ څه وایي؟ دلیل څه دی؟ وربک فکبر، وربک فکبر، د خپل رب چې کوم دی بډایي بیانوه. نو دې کې فی المصلین فی الصلات دا قید په دې کې شته چې په مانځه کې تکبیر تحریم، دا د دې نه دا نه ثابت دی. او فرض ما دې ومنله، ته وایې دا د امر دی، داسې ثابته هم شوه. داسې خو ډېرې په قرآن مجید کې چې کوم دی راغلي دي، کلو وشربو، تاسو خورئ او څکئ، دا هم امر دی. نو دا امر هم فرضیت دپاره راغلی دی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي واذا حللتم فاصطادوا، کله چې تاسو احرام پرانځئ نو ښکار کوئ. فاصطادوا صيغه د امر ده. دلته هم چې کوم دی د ښکار به زموږ لازمي کوو، په غیر د ښکار زموږ د حج نه کمپلیټ کېږي، نه کامل کېږي. نه، بعضې امر هغه استحبابي وي، التماسي، بعض چې دی هغه د وجوب دپاره راځي، بعض استحباب دپاره راځي. دا اصول چا مقرر کړي دي؟ په دې باندې څوک پوهېږي، څوک ورته نظر؟ په دې باندې امام اعظم ابو حنیفه رحمة الله تعالی علیه. نو داسې ډېرې خبرې دي. که یو امام پرېږدی، د 500 امامانو تقلید به بیا کوئ. د یو امام په تقلید کې راشئ، هغه امام چې په هغه باندې غونډه دنیا متفقه ده، غونډه دنیا چې کوم دی په هغه باندې هغه مسلم او متفقه ولاړه، د هغه په زهد، په تقوا، د هغه په علم باندې، د هغه په کردار، د هغه په اقوالو، په هغه که نه هغه غونډه دنیا متفقه ده، هغه امام لمن راټینګه کوي. هغه امام په خپله فرمایي کې زما کوم مسله د حدیث د قرآن نه خلاف وه، قرآن او حدیث والې زما مسله پرېږدئ.
ثابته که کنه دا یو مسله ثابته که د قرآن او حدیث نه خلاف وي. نو زما وروڼو دغه خواست مې تاسو ته و. الله تعالی دې مو تاسو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ والسلام علی من اتبع الهدى. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا یو جلیل القدر صحابي دی. دی فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به په د روژې په میاشت کې 6 رکعاته تراویح کولې.